अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजरीन نن به موږ په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا د معدې په تیزابیت خبره کوو که ډاکټر تاسو ته ویلي چې تاسو ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی یا تاسو معده کې تیزابیت بیماری ده نو تاسو ته په خپل خوراک کې څه تبدیلی پکار دي خوراک کوم سيزونه دي چې تاسو به نه خورئ تاسو به هغې نه پرهیز کوئ او کوم داسې سيزونه دي چې هغه تاسو خوړی شئ یا د کولو زړه سره یا څه په کم مقدار کې نو په دې ټول به موږ نن په دې ویډیو کې خبرې کوو او امید لرم چې کله دا ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو ته به لږ دا اندازه وشي چې تاسو خپل خوراک کې څنګه تبدیلي راولئ په د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز د علامات نه سکون. نو ناظرین نن موږ په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا په خوراک په معدې تیزابیت کې چې د خوراک څخه پرهیز دی په هغې خبرې کوو. د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دا د نظام یو ډېر اهم او عام بیماری ده. په دې کې کیږي څه چې دا کله خوراک معدې ته راشي نو عام حالت کې یا نارمل سړي کې د خوراک نلی او د معدې چې کوم جنکشن دی هغه بند شي ودرېږي او واپس چې د معدې نه کوم خوراک دی دا واپس د خوراک نلی ته راختونه پرېږدي نه پرېږدي هغې نه بچ کوي. خو په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې دا چې کوم جنکشن دی دا جنکشن کولاو پاتې شي یا پوره بندېږي نه نو چې د معده کې څومره خوراک دی هغه خوراک واپس ځي د خوراک نلی ته او دلته کې سوزش پیدا کوي. نو دې کې کوم خوراک دی چې هغه بالکل پکار نه دی صحیح پکار دی استعمال نه کوي هغه نه پرهیز کوي هغه به موږ په د ټریفک سیګنل په ریډ لایټ باندې ظاهروو او چې کوم سړی خوړی شي کم مقدار کې هغه به موږ په د زیړ یا د یلو په لایټ په روشنۍ کې ګورو او چې کوم یو سړی ښه په پلاو خوړی شي هغه کې بیخي پرهیز نشته هغه به موږ ګرین لایټ سره کوو. نو راځئ چې وګورو یو هغه خوراک چې کوم ریډ دی یا کوم سیزونه چې بالکل بندول غواړي دي د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې دې کې چې دی تمباکو سیګریټ سکل هوکه سکل دا شیشه سکل او نسوار دا ټول سیزونه چې دي دا چې چېرته مریض ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا معدې تیزابیت مسلې وي نو دا څلور وړه سیزونه چې دي هغوی ته بند پکار دي. دې بعد چې دی چې کوم د فاسټ فود دی چې هغې کې های فیټ میلز دي فرایډ اینډ سپایسي فوډز دي دا هم بند پکار دي د دې استعمال هم بند پکار دی. چاہے هغه د پیزا ده یا چاہے د هغه شوارما ده یا چاہے هغه سیلډز دی د فاسټ فود والا دا استعمالول منی دي په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز مریضانو کې. د علاوه نور چې کوم سیزونه دي هغې کې کیفین ټي او کاربونیټډ بیوریجز چې دي دا هم منی دي. دین علاوه چې کوم نور سیزونه منی دي هغه کې پیاز شو پیپرمنټ شو هغه کې چې دی د ټماټر یا د ټماټر چې کوم ساس دی هغه هم منی دی. دین علاوه چټنی او اچار دا هم په دې مریضانو کې منی دي ځکه د دې نه چې هم چې دی د معدې تیزابیت سیوا کیږي. دین علاوه لیمنز دی اورنجز دی گریپ فروټ دی یعنې کوم کې چې دا سټرس فروټس دي هغې کې هم تیزاب وي او دا تیزاب والا فروټس هم دي دا هم یا جوسي فروټس چې هم دي دا هم علامات سیوا کولی شي نو دا هم پکار دی چې داسې مریضان استعمال نه کړي. دین علاوه شین مرچکې سور مرچکې د دې استعمال هم منې پکار دی. دین علاوه د غټه غوښه او د غوټه غوښې چې په څه کې استعمالي هغه استعمال منې پکار دی ځکه چې دې کې چربي وي او دا چربي فوراً هضمېږي نه او دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز سیوا کوي. غوټه غوښه که تاسو کټوۍ کې اچوئ تاسو هغې نه کړۍ جوړوئ هغې نه شبدیک جوړوئ یا هغې نه سیخ کباب جوړوئ یا هغې نه چپلی کباب جوړوئ په هر صورت کې غټه غوښه نه تاسو اجتناب وکړئ یا چاہے هغه تاسو کیمې په صورت کې استعمالوئ یا هغې نه تاسو کړۍ جوړه کړې ده چې هغې کې غوړي ډېر زیات دي هغې کې مرچکۍ ډېر زیات دی نو دا سیزونه هم هغې کې تاسو ملۍ اچولې ده بیا هم چې دی دا کړۍ منې ده. الو ګوشت هغې کې تاسو مساله زیاته اچولي غوړي زیاته اچولي او مرچکۍ زیاته اچولي نو هغه هم منې دي. دین علاوه نهاري که هغې کې ستا مرچکۍ او چټني ډېره زیات او مسالې ډېرې زیاتې نو هغه هم داسې مریضانو دپاره منې دي. دا بروز چکن یا چې کوم دا فاسټ فود والا چکن ملایږي په دې باندې مسالې ډېرې لګېدلې وي کم نو دا هم چې دی داسې مریضانو دپاره منې دي. دې سره چې دی چکن بریاني چې هغې کې دا مرچکۍ زیات استعمالېږي او د بریاني مساله ډېره تیز وي نو هغه هم داسې مریضانو باندې منې دي. اوس سره چې بیا شوارما هغه هم چونکې هغې کې مرچکۍ او مساله مایني زیات وي نو هغه هم منې دي. داسې
پانچی چې کومې دي چې هغه هم ډېره غوړي نو هغه هم چې دی په داسې مریضانو لپاره منې دي. دې کې بیا چې کوم دا ډېر دا تیل والا سیزونه لکه هغه کې حلوا د غوړو والا سیزونه هغه کې حلوا پوری شو، چا هغه کې پراټې شوې، پراټې باندې کوچ شو یا ځان له کوچ شو یا پنیر چې دی چیز چې دی هغه هم داسې مریضانو باندې منې دي ځکه چې هغه سره د دوی علامات سیوا کیږي. د ملای د پې ملای چې دی هغه هم منې ده ځکه هغه سره هم چې دی دا علامات سیوا کیږي. داسې پې که هغې نه ملای لر باسلې نه او فول ملک وي نو هغه هم په داسې مریضانو منې دي ځکه چې هغې سره علامات سیوا کیږي. اوس هغه خوراک چې کوم تاسو خوړی شئ خو لږ کم مقدار کې به خورئ. د وریجې زموږ د خوراک اهم حصه ده، نو آیا که دا دیګي چاول دی یا دا ویجیټیبل رایس دی یا دا کابلی پلاو دی یا دا غټې وریجې دي، دا تاسو خوړی شئ خو د دې مقدار به تاسو کم کوئ، ډېر زیات به نه خورئ. داسې چې دی چکن تاسو بالکل خوړی شئ خو مقدار به هغې تاسو کم استعمالوئ. د دې علاوه نور چې کوم د زموږ خوراک څیزونه دي زموږ پاټیو کې کېږي، زموږ کورونو کې جوړېږي، لکه چوله چاټ شو یا د دهي بلې شوې، دا هم استعمالولی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. بیا لو فیټ ډایټ پکار دی، چای هغه کوم قسم والا ولې نه هغه تاسو خوړی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. انډه تاسو بالکل خوړی شئ خو د هغې زیړ لرې کوئ، هغې سپین تاسو خورئ، چای هغه تاسو د جوش کړي یا بوایل ایګز خورئ یا چای هغې نه وایټ یا ایګ وایټ آملیټ جوړوئ، هر صورت کې خوړی شئ خو هغې نه زیړ لرې کوئ. داسې وایټ میټ چې دی هغه منې نه دی خو مقدار به کم استعمالوئ، چای هغه چکن دی چای فش دی تاسو بالکل استعمالولی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. دا بیزې غوښه یا د بکري غوښه تاسو استعمالولی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. داسې چې دی دا ګډ غوښه هم تاسو استعمالولی شئ خو د هغې مقدار کم پکار دی. ګډ که چای هغه لیم دی چې 1 کال نه ورکوټي وي یا 2-3 کالو والا مټن دی بالکل خوړی شئ خو مقدار یې کم پکار دی. داسې چې دی دا مختلف قسم کې غله چې کومه ده تاسو هغه هم خوړی شئ خو د هغې مقدار لږ کم پکار دی. داسې چې کوم آیلز دي لکه اولیو آیل دی یا والنٹ آیل دی، ایوکیډوز آیل دی، دا تاسو بالکل خوړی شئ خو د دې مقدار هم لږ کم پکار دی. ډېر سبا مقدار به سیوا کوئ نه. چې کوم سیلډز دی دا سبزی سلاد وغیرہ دا هم تاسو خوړی شئ، منې نه دي خو مقدار یې کم پکار دی. داسې مختلف سبزی دي چې کومه کې بادګي د سبزی موږ ورته وایو چې هغه کې ګوبي شو، هغه کې بروکولی شو، هغه کې چې دی کدو شو، ککمبر شو، دا هم تاسو خوړی خو مقدار یې کم پکار دی. دا نن سبا چې دی هغه را روان دی جمع را روان دی نو د ډرای فروټ استعمال زیات شي، بالکل دا منې نه دي خو مقدار د دې کم پکار دی. داسې چې کوم د بیکري سیزونه دي چای بسکوټ دي، چای هغه سموسي دي یا شامي دي یا هغه مټایانې دي، دا تاسو بالکل خوړی شئ خو مقدار د دې کم پکار دی. نن سبا د جمعې کې دلته به ګجرله ډېره زیاته شروع شي، په هر دکان ګجرله پخېږي، کور کې هم جوړېږي، دا هم تاسو خوړی شئ خو د دې مقدار لږ کم پکار دی. اوس هغه څیزونه چې کوم تاسو خوړی شئ خو د هغې باندې پابندي نشته چې څومره تاسو زړ کېږي، نو هغې کې فروټ شو چې هغې کې کیلي دي، هغې کې میلنز، هغې کې اپلز، پیرز، ناشپاتې، سیوان، کوکونټس، دا ټول خوړی شئ او دې باندې څه پابندي نشته. دا چې څومره ستاسو زړه ته کېږي دې کې دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا د معدې تیزابیت علامات نه سیوا کېږي. داسې چې کوم څوک ناشتو کې د آټ میل دی یا براون رایس دی، بارلی دی، مختلف قسم بینز دي، دا هم خوري، د دې هم پابندي نشته دی. داسې مختلف قسم نان دی، چاہے زیره نان دی یا چاہے هغه د تندوري نان دی یا د روغني نان دی یا د کور کې پخ کړی نان دی، دا هم تاسو استعمالولی شئ، د دې څه پرهیز نشته دی. چاہے د مکې یا د جوار ډوډۍ ده، دا هم تاسو خوړی شئ، د دې څه پابندي نشته. خوږې کې چې دی کھیر دی چې پی پکې او د هغې کې ملی نه وي یا دا فوډ ټرافل دی، کسټرډ دی چې ملی پکې کم وي، هغه هم تاسو استعمالولی شئ، هغې کې څه پابندي ستاسو باندې نشته دی. داسې مینچې چې دي چې دود سویان ورته وایي، دا هم تاسو خوړی شئ په شرط چې دی کې هغه ملی نه اچولی، ملی پکې نه وي، نو دا د دې بالکل څه پابندي تاسو باندې نشته. چای سره بسکوټ خوړل، نان خطای بسکوټ خوړل، د دې کې هم څه پابندي نشته دی. کله هم تاسو پیس کې کوشش کوئ چې دا سکیم ملک وي چې د دې نه هغه ملی لرې شوي، نو بیا به ستاسو ته د معدې تیزابیت نه سیوا کېږي. څومره هم د تاسو دا ډېري پراډکټس خورئ، هغه پکار دی چې د هغې لږه چربي پکې نه وي، نو بیا ستاسو ته د دې استعماله کم وي. د خیر ټیک شو. داسې سویټ پوټیټوز، کیرټس، بیټس، کوکمبرز دا ټول خورئ، دې کې څه پابندي نشته ده
او چې تاسو کسان چې دی هغه څه جنجر ټي یا د ادرک چیز کی هغه نه هم فایده ملاويږي تاسو سم معلوم لشي. امید لرم چې په دې ویډیو کې به تاسو ته دا اندازه لګېدلې وي چې کوم څه تاسو خوړې شي او کوم به کم خورئ کوم به بالکل نه خورئ. او امید لرم چې دې ویډیو په ذریعه باندې تاسو خپل خوراک کې لږ داسې تبدیلی راوړئ چې تاسو د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز معدې تیزابیت علامات لکم شي. خو یاد لرئ چې ډاکټر تاسو ته کومې دوايانې لیکلي دي دا دوايانې تاسو بخینه بندوي ځکه چې هغه ضروري دي او هغه بغیر تاسو علاج نه